أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة الأحقاف 24 نمبر آیات. په دې 24 نمبر آیات کې هغه خلکو د پاره د آخرت یره ذکر کیږي چې کوم خلک د الله تعالی د پیغمبرای نه دي قائل، د قرآن نه دي قائل، د قیامت کې دوباره ژوندون نه دي قائل، د هغې د پاره د آخرت احوال ذکر کیږي او دې مضمون د تخویف اخروي ویل کیږي. الله تعالی وایي ویوم بحق ورځ باندې یعرض الذین چې پیش پکړه شي هغه کسان کفرو چې کافران دي علی النار ور جهنم غاړې ته براوستې شي. نو ورته وویل شي چې الیس هذا بالحق، آیا دا جهنم حق نه دی؟ قالو دی بوي بلا ولنا وربنا بخدا ربم دي قسم چې جهنم ثابت دی حق. قال نو الله تعالی ورته فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكفرون، سبب د هغه چې تاسو کو پر کاو، تاسو دا دوباره ژوندون قیامت کې حساب کتاب او د جنت جهنم خو تاسو نه منل، د دې نه انکار کو، دغه کفر په وجه باندې وس عذاب وسقي تاسو ته بار لار نشته. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسول. دې ذکر کې تسری ذکر کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره او ردی سره د کافرانو لپاره چې کوم د آخرت نه منکر دي، د الله تعالی د توحید نه منکر دي، د قرآن نه منکر دي، خلکو لپاره د عذاب شکل او صورت ذکر کیږي چې د دوی د عذاب دومره سخت دی چې په الحال پر هم نشو ورسته پر راشي خو هم دومره بسخه چې دوی په دنیا د عمر بیا به ګډر معمولی شیخ کار شي. الله تعالی فرمایي چې فاصبر صبر کوه ای پیغمبره، یعنی د دې خلکو په مخالفت او جمعنی توحید د سره نه مني، قیامت د سره نه مني، قرآن د سره نه مني، نو دې خلکو په دې مخالفتونو باندې او د دې انکار باندې ته صبر کوه. کما صبر اولو العزم لکه څنګه صبر کړه او خاوندانو د لوی همت والاو، لوی همت والا خلکو چې کوم صبر کړه د دې مراد پیغمبران من الرسل، چې پیغمبران دي من الرسل دا بیان د اولو العزم، د اولو العزم چاته ویل کېږي دغه پیغمبرانو د مراد دغه پیغمبران دي. اعظم چې کوم د اولو العزم خلکو ته ویل کېږي چې په خپل دین باندې کلک او پاخه پاتې شوی سره د کړهونو مشکلاتونه د اخره پورې نه د اولو العزم وي او دغه بیان په من الرسول سره شوی دی چې د مراد پیغمبران. نو معنی د څه شو چې کما صبر لکه څنګه صبر کړو او اولو العزم خواندانو د عزم، خواندانو د همت من الرسول چې پیغمبران. نو دې ځکه دا مسله ده چې ټول پیغمبرانو صبر کړی دي سره د سخت مخالفتونو نه، چې مخالفتونه ډیر زیات بیا هم د خپل دین باندې کلک پاتې شوی دي. نو په بعضی بیا په دې کې پیغمبرانو بیا په درجاتو کې خو فرق شته دی، لیکن په دې مسله کې فرق نشته راځي کنه په دې کې ځنی اولو العزم دي ځنی اولو العزم نه دي، خبره نه ده، بلکې ټول د لوی حوصله لوی همت والا خلکو، البته د زوی خلکو عزم او همت ډیر لوی او په نسبت د نور باندې. نو په صفاتو کې خو سلګ په فضایلو کې په غوروالي کې خو کمیو زیاتې شته، لیکن په دې وصف کې چې اولو العزم به څوک نو په دې کې فرق بیان نشته، یعنی ټول اولو العزم دي خو رچا حیثیت ډیر لوی دی او رچا حیثیت لږ دغه نخکته دی. په دې وجه باندې مکه چې کوم سبق در شوی دی چې د اولو العزم تعریف د کې په موسی علیه السلام، نوح علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام سره شوی دی چې اولو العزم نو مراد داخله کې مراد دي. نو هغه اشاره دی خبره ده چې په اولو العزم کې یعنی په لوی حوصله او لوی همت کې ردی خلکو مرتبه ټول نه بلند ده، لیکن د باقی پیغمبران هم اولو العزم دي، خدا په دې مرتبه کې ډېر لوی ده. نو په دې وجه باندې دغه پیغمبرانو اولو العزم دي پیغمبرانو لقب وګرځي. ولا تستعجل او د جلتی مکه ور لهم نبی د پاره په عذاب وختلو کې دا سمکه و چې د دې ارمان او جذبات داسې چې یاري د خلک په حال ایمان راوړي او یاري به وس عذاب راشي چې ختم شي اندازې مکه، بلکې ته واز نصیحت دوی ته کوه او صبر کوه، عذاب ورله مغواړه، عذاب په خپل ټیم باندې راځي او دا خبره ده چې په حال دوی باندې عذاب را نه غي او دوی بغاوتونه کوي، دین دشمنی کوي، عذاب نه راځي
په دې خبره باندې هم خپه کېږم ځکه عذاب دومره سخت دی چې کله دې باندې عذاب کله لیټ هم راشي خو دې ته به څه کاریږي کې پوري چې راغلی په دې معنا سره چې دنیا عمر به ډېر معمولی شي ښکاره شي نو وایي کأنهم ګویا چې دوی یوم به هغه ورځ باندې یرون چې ویني ما هغه څه یوعدون چې دوی سره وعده شوې ده هغه عذابونه چې دوی سره وعده شوي دغه ویني د دې یوعدون عذابونه دنیاوي عذابونه هم مراد کېدای شي اخروی هم مراد کېدای شي نو کوم عذابونه چې په دې باندې راشي نو دې به داسې چې لم یلبثوا الا ساعة من نهار ګویا چې دوی وخت نه تر کړی په دنیا کې الا ساعة من نهار مگر یو غنټه د ورځې د غوڼ عمر په کارونو مخالفتونه دومره لوی عمر بوته د غنټې برابر ښکار شي نو عذاب دومره سخت دی چې دې ته د خپل عمر هغه سم به سم عمر ښکاریږي نه نو په الحال د هلاک کولو د لپاره سوالونه دعاګانې مکوه بلاغ متا باندې رسول لدی خبرو دي تا باندې رسول لدی کتاب دی قرآن دی فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو نه هلاکیږي په دې وخت بیا بغیر د قوم د نافرمان نه دا هم د نصیحت اخیرنۍ خلاصه ده چې ستاسو موارد د قرآن او د احکام خلکو ته ورسوه چې کله تا دا ورسول نو بیا ستاسو ما پاره راشي په دې صورت کې بس صرف ظالمانو باندې عذاب راځي فاسقانو باندې کوم خلک یې نه مني او دغه عذاب په تاسو باندې نه تاسو بچي ځکه په تاسو باندې په هغه صورت کې عذاب راتللی تاسو کله دعوت نه چلولای خلکو ته واز نصیحت نه کړ د کتاب مترسول نه بیا عذاب عمومي راتللی په دې صورتونو کې چې تا خپل د دعوت ذمہواری پوره کړی ده نو بیا چې عذاب راځي نو د داعیان او مبلغین په پاتې کېږي باقي من عذاب ناراضي او خالص هغه چا باندې راځي چې دغه دعوت مسترد کړي مخالفت کړي نو دا هم تسلی شو نبی علیہ السلام د پاره چې په دې عذاب کې بدن راګریږي استعمالګری بدن راګریږي او هم تخویف چې د کافرانو د پاره چې کافرانو تاسو باندې حجت تمام شوه دي تاسو د قرآن پوره دعوت ملاوي شوه دي اوس چې هلاکیږي نو هم سره تاسو به هلاکیږي مسلمانانو بده کې بچ کیږي نه به هلاکیږي